बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल हदीस से अन्निसाउ हबाइलुश्शैतान, खज़ी जनाना दा द शैतान जालवी। د دې حدیث څه مطلب دی؟ دا هغه ښځه یادوي فاسقه چې هغه خپل ځان ښایسته کوي، خپل ځان سینګاروي او بیا بهر ته وځي، بازار ته، او د دې دپاره چې سړی ما ته وګوري او ما ته خپل ځان مایله کړي. دا هغه ښځه یادوي. ښه، نو د ښځې دپاره سینګار، ځان ښایسته کول، سرخی، بوډر، مګل دا جایز دي، خو د خپل خاوند دپاره. چا دپاره؟ خپل خاوند چې هغه بهري، چې کله کور ته راځي نو ښځې ته پکار چې هغه د ځان ښایسته کړي، خو د بل کس دپاره ځان نشي ښایسته کولی. اورېده؟ دویم نمبر د دې څه مطلب دی؟ مطلب دا دی چې کله ښځه ځان ښایسته کړي او دی بهر ته وځي، د سړی نارینه چې کله دې ته وګوري نو په دغه ټیم کې شیطان د دې سړي او د هلکانو په زړه کې خواهشات پیدا کوي. څه پیدا کوي؟ واورېده؟ نو د دې نه دا مطلب دی. بل یو لوی بزرګ انسان حسن بن صالح هغه وایي چې د شیطان په کتو کې د زنانه او د ښځې په کتو کې شیطاني. صحیح؟ د دې د وجې نه سړو ته، نارینهو ته دا حکم دی چې تاسو خپل نظر ښکته ساتئ. د دې حدیث مطلب دا نه دی چې ښځې هغه خرابې وي. په دې کې د سړو دپاره د حیا ترغیب دی چې تاسو خپل نظرونه ښکته ساتئ. یعنی مطلب دا چې پردو ښځو ته مه ګورئ، کتل نه دي پکار. او دویم نمبر زنانو ته چې کوم دی د پردې حکم دی چې تاسو پرده وکړئ، په پرده کې ستاسو خیر دی. د زنانو دپاره جنت ګټل دا ډېر اسان دي. عمره د هغوی چې کوم دی په کور کې وي، هغوی د ډېرو ګناهونو چې کوم دی بچ وي. هغه ګناهونه چې هغه د سړو دپاره ډېر زیات دي په نسبت د دې چې د زنانو دپاره هغه ګناهونه نه وي، په کور کې هغه محفوظ وي. خو غټه خبره دا ده چې هغه پرده وکړي. څه وکړي؟ بل حدیث کې راغلی دی چې ان المرأة تقبل فی صورت شیطان وتدبر فی صورت الشیطان. دا د مسلم شریف حدیث سے 1403 نمبر حدیث سے. په دې کې هم دا خبره ده چې د زنانه په کتو کې دا شیطانی. اورېده؟ او دویم نمبر حدیث سے ما ترکت بعدی فتنة امرا علی الرجال من النساء. دا د بخاری شریف حدیث هم دی 5091 او د مسلم شریف حدیث هم دی 2740. په دې کې وایي چې ما د خپل ځان نه وروسته د سړو دپاره غټه فتنه چې کوم دی هغه زنانه پرېښوده. یعنی د زنانه دا د سړو دپاره یو فتنه جوړېدی شي. واورېده؟ نو مطلب دا چې الله رب العزت دا زنانه د سړو دپاره یو ازمایش او امتحان مقرر کړی دی. الله تعالی ګوري د خپل بنده ازمایش او امتحان اخلي چې آیا زما بنده په لار باندې روان دی او دله چې کوم دی زنانه په لار ورلی دی څه کوي؟ زما د یارې خپل سر ښکته کوي که نه ښکته کوي؟ اوس زما خبره مني او که نه د شیطان خبره مني؟ تاسو په دې خبره پوهېږئ؟ نو الله رب العزت زنانه د سړو دپاره یو ازمایش پیدا کړی دی، امتحان دی. اورېده؟ نو په دغه امتحان کې کامیابېدل پکار دي. څه پکار دي؟